یو کس د مسواک باره کې تپوس کړی دی، مسواک وایي چې واجب دی که نه واجب نه دی، سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. کچر زما امت په مشقت کې نه پریوته نو ما به دې ته حکم کړو چې هر مزد لپاره مسواک کوي، لیکن امر نه دی کړی. البته مستحب دی، ډیر لوی اجر دی پکې، واجب نه دی. یو کس تپوس کړی چې بعضې خلک وایي چې څوک د اذان په وخت کې خندا کوي نو ډیره سخته ګناه ده، لکه مور سره زنا کول دا یې لیکلي دي. نو داسې ما نه دي کتلي، نه مې چېرته روایت کې اورېدلي مې کتلي. د اذان په وخت کې خندا په دوه قسمه ده. یو د اذان په وخت کې خندا، بل یو مجلس ګرم شوی دی، هلکان دي یا هر قسم خلک چې دی په یو بل څیز پورې خندا ده، خو اتفاقا اذان هم شروع شو. هغه خندا نه کفر دی نه ګناه ده. او یو دا ده چې اذان کیږي او یو کس په اذان پورې خندا کوي، دا کفر دی، ځکه چې استهزاء او تمسخر د شاعر الله او د دین د معمولی سیز هم کفر دی. یو وایي چې یو زنانه ده، د هغې سوال دا دی چې زه په کور کې خاوند سره پاتې کېږم او کله کله سوالګرې راشي په دروازه باندې ودرېږي، نو آیا د خاوند د مال نه زه هغه ته څه ورکولی شم؟ که زما خاوند اجازت نه کوي نو زما هم د خاوند په مال کې څه حق شته دی که نه چې زه فقیر ته ورکړم؟ نو جواب یې دا دی که ستا خاوند ته منع کړي یا هغه خفه کېږي فقیر ته ورکولو باندې، نو نشي ورکولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعضې زنانه راغلې او هغې دغه تپوس کړو، پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، زنانه تپوس وکړو یا رسول الله روټۍ خوراک ورکول کجوره؟ وی چې دا خو زمونږ بهترین مال دی، دا خو خود نشي ورکولی ځکه چې موږ سره نور څه دي، خو دغسې نو چې د خاوند اجازت نه نو د خاوند په مال کې زنانه سائل ته نشي ورکول. او که د خاوند اجازت وی صراحتن دلالتن اشارتن عرفن هر څنګه چې بیا ورکولی شي. مثلا دا ورکی خاوند دی ودانی ویل چې ورکو، خو چې دا ورکی نو خاوند ورته کش نه کوي اعلی خوشحالي، نو دا دلالتن اجازت دی، نو دا ورکولی شي. او دریم چې دې زنانه دا تپوس کړی دی چې د خاوند په مال کې زما څه حق شته او که نه؟ ولې نشته؟ شته دی پکې، لیکن هغه په دې صورت کې نه دی. ستا د جوړې جامې حق دی، ستا د خاوند سره کېږي. ستا د خوراک څښاک حق دی، ستا د خاوند سره کېږي. ستا په کور کې د اوسېدو حق دی، ستا د خاوند سره کېږي. لیکن ته د خاوند په مال باندې چورو لګو، خلکو ته ورکو، دا خو حق نه دی. یو کس تپوس کړی دی چې یو حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت به دا ځمکه خبزتن واحدتن یو روټۍ وګرځي. سوال لا دی چې د قیامت په ورځ باندې به د ځمکې نه روټۍ جوړې شي، دا به د جنتیانو دپاره مېلمستیا وي. آیا دا صحیح ده او که نه؟ حدیث مبارک کې راغلی دي، خو د دې دوه تشریحات، یو دا چې څنګه روټۍ غونډه منډه وي او اواره وي، دغسې به دا ځمکه غونډه منډه او اواره شي، په دې کې به اونچ نیچ نه وي. قرآن پاک کې دي نه به غونډۍ وي نه به کنده وي، په دې کې دا به ټوله هواره شي، د روټۍ غونې. مونږ چې مثال ورکوو پښتو کې نوم وایي داسې غونډ شی دی لکه روټۍ ته ګوره. دویمه دا چې دا به روټۍ شي او دا به مېلمستیا وي، لیکن الله جل شانه چې د څیزونو حقایق بدلوي نو هغه هر څه کولی شي، په هر څه قادره دی چې هغه د دې نه روټۍ جوړه کړي. بیا به داسې ناشنا روټۍ وي چې د هغې ذایقه به تا کله خوړلي. یو کس وایي چې ما 29 سپارې قرآن پاک حفظ کړی دی خو ما نه هیر شوی دی، او داسې لیکلي دي ګډوډ، خو مطلب یې دا دی چې ما اورېدلي دي چې قرآن هیرول لویه ګناه ده، په هغې ګناه کې زه راځم او که نه. او حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړي قرآن پاک یاد کو او بیا هیر کو نو دا لویه ګناه ده. بعضې وایي چې دا هیرولو په لحاظ سره لویه ګناه ده، نور هم غټ غټ ګناهونه شته، خو به هر حال حدیث مبارک کې قرآن پاک ته یا د قرآن یو سورت ته یا یو رکوع ته هیرولو ته نسبت د لویه ګناه شوی دی. البته بعضې حضرات علماء کرام وایي که چرې دی په یادو نشي ویلی لیکن قرآن پاک کې تلاوت کوي
نو دا په دې ګناه کې نه راځي. او د هیرول نه مراد دا چې بالکل د قرآن پاک تلاوت پرېږدي او د هغې د ترجمې خیال نه ساتي. یو کس وایي چې د تسبیحات د فرض مونځ نه پس دي او که د سنتو نه پس دي. په دې کې دا تصریح نشته دی چې د فرضو نه پس او سنتو نه مخکې به یې کوې یا سنتو نه پس به یې کوې. دواړه گنجایش ده. مثلا سبحان الله 33 او 34 ځله چې وې نو دا وضاحت په حدیث کې نشته دی چې د سنتو نه به مخکې وې که د سنتو نه به پس وې. نو سحر مونځ پسې خو سنت نشته، مازدیګر مونځ پسې هم سنت نشته، البته ماسپښین ماښام او ماسخوتن پسې شته. بیا د علماء خپل ذوق ته څوک وایي چې فرضو پسې، څوک وایي چې سنتو پسې. زما خپله دا رائے دا ځکه چې دې کې تصریح نشته په حدیثو کې، نو گنجایش پکې شته دی چې سړی کومو فرضو پسې سنت وي یا وتر، هغه سنت او وتر وکې نو هغې پسې وایه. ځکه چې په احادیثو کې ډېر احادیث دي چې په هغې کې راځي، هغه حدیث ما لوستي دي، ما ته معلوم دي چې په ورځ د قیامت به د بنی آدم فرض وکتی شي که په فرضو کې نقصان راووتو، مثلا اخلاص پکې نو، د آداب و خیال نو ساتلی، نو دغه کمی به د فرضو د سنتو د نفلو نه پوره کېږي. نو چې کله تا ماسپښین فرض مستیک نه کړي نو دې پسې چې سنتو کې نو د هغې نه به دا کمی پوره کېږي. دغه وجه نه دې سنتو ته مکملات او متممات هم وایي. متممات او مکملات مطلب دا هغه فرض مکملون کی. نو متمم شی تتمه او تکمیله پکار دا ده چې غسیس پسې متصل ولګي، نو دا فرض پسې متصل پکار دی. او دا سبحان الله چې دی هغه د مز جنس نه دی، او دغه سره هر یو عمل سره ده. که د یو سړي په ورځ د قیامت په زکات کې نقص راووتو نو بیا به د زکات دا نقص پوره کېږي د نفلي صدقو نه. او که د سړي په روژو کې فرض روژو کې نقص راووتو نو دا کمی به پوره کېږي د نفلي روژو نه. دغسې که په مونځ کې نقص راووتو نو دا به د نوافلو نه، د مندوباتو نه، رواتبو نه پوره کېږي. دویم تپوس یې کړی دی چې مارغان ساتل څنګه دي، لکه خارو، مینا، طوطي، دا ساتل جایز دي، خو هغه وخت چې د دوی د خوراک او د ګرمۍ یخنۍ نه د بچ کېدو انتظام کې، او که دا نه کې نو بیا ګناهګارېږي. او د دواړو مثالونه در کوم. حضرت انس رضی الله عنه ورو هغه بلبله ساتلی و مدینه منوره کې. پیغمبر علیه السلام ورته دا نه دي ویلي چې دا مه ساته. او یو ځل هغه بیا مړه شوه، چې مړه شوه نو پیغمبر علیه السلام یې تعزیت ته تللی و. نو د هغې ماشوم نوم ابو عمیر، ورته فرمایي یا ابا عمیر ما فعل النغیر، هغه خفه و. ابو عمیر بلبله دې څه شوه؟ د دې نه معلومیږي علما وایي چې مارغه ساتل جایز دي، او چې کله د خوراک څښاک او د یخنۍ ګرمۍ انتظام یې نه کوي بیا ساتي نو بیا ګناهګارېږي. د هغې مثال هم شته، بخاري شریف کې حدیث دی چې یو زنانه پیشو ساتلې وه او بیا په څه وجه هغه پیشو پنجره کې بنده که، نو نه خوراک څښاک ورکولو نه پرېښوه چې ځان ته خپله خوراک پیدا کړي. نو د الله رسول فرمایي چې د هغې په وجه دا جهنم کې. یو کس وایي چې ما یو بال اغوښتی دی، موبایل مې اغوښتی دی په قسطونو کې، او هغه ما اغوښتی دی په 30,500 په قسطونو، او هغه په نقدو باندې په 22,000 ملاویږي. نو دا سود کې خو نه راځي؟ نه، سود کې نه راځي. یو کس وایي چې یو سړی د سرسایه د روژې په میاشت کې ورکړي ده، نو دا څنګه د اختر ورځ باندې نه ده ورکړي؟ نو ادا کېږي چې نیت یې د سرسایه کړی وي، په روژه کې ورکړي هم کېږي. یو کس وایي چې په باتروم کې کپړې ځړندول ګناه خو نه ده؟ نه ده. یو کس وایي چې د خطبې دوران کې درود شریف ویل لا څنګه دي؟ خطبې د جمعې د خطبې اوریدل واجب دي، نو وایما او خطبه اوره، البته په زړه کې که هغه تصور کولی شو نو اجازت شته. یو کس وایي چې مړی په تابوت کې دفنول د دې څه حکم شته؟ نو اس به په تابوت کې بندول نه دی پکار، بلکې د خاورو لحد جوړ که په هغې کې مړی کېده. او که چېرې داسې ځای چې هغه قبر شړدېږي، غورځېږي، خطری وي، نو بیا پکې بندولی شي. یو کس وایي چې یو مولانا صاحب په یو اجتماع کې خادي ده یا بل یو پروګرام دی، دعا غواړي او هغه د متکلم صیغې استعمالوي.
په دې لویه مجمع کې د متکلم صيغه استعمالول ټیک دی او کنه؟ نو چې د متکلم صيغه نه استعمال نه کومي صيغه به استعمالي؟ متکلم صيغه خو به استعمال. یا الله مونږ وبخه، یا الله مونږ ته دارا کې د ټوله متکلم صيغه دي. خو ته تاسو کې خطا شوه، غالبا ستا مطلب دا دی چې د واحد متکلم صيغه استعمالول شي. نو دا د امام په باره کې حدیث کې راځي چې کله امام امامتی کوي هغه دعا غواړي نو هغه ته پکار دی چې هغه د مقتدیانو سره خیانت نه کوي، او خیانت دا دی چې دعا مقتدیانو ته مزور کو او دعا ځان ته غواړي، صرف هغه ته نه غواړي، نه هغه ته دی غواړي. یو کس د بینک په باره کې تاسو کوي بینک کې سود اغشتل او سودی کاته کې پیسې کې خل حرام دي. یو کس تاسو کړي دی چې ما بلاره کې یو نوٹ اومن تو هغه موجود کو ما سره شپږ میاشتې او بیا دا غینه پس زما مشر زوی زمان اغلا کو وی خوړو، اوس ما ته څه کول پکار دي؟ تام خطا کړی دی او زوی هم خطا کړی دی. تا ته پکار دا چې نوٹ دنه وجدولې او کو وچته نو په دې نیت به وچته چې زه مالک ته رسوم، که په دې نیت وچته چې دا زما شنو ته غلې، او که په دې نیت وچته چې مالک ته رسوم نو ته سوچ وکړه چې ته به دا مالک ته رسول شي، کني شي رسول نو پرېده، او که رسول شي غالب ګمان دی دای نه به وشت ک به مالک ته رسول د پارزان سره محفوظ ک. اوس که مالک نی زمونږ امام سے وایي چې فقیر او مسکین ته ورک، او شوافی حضرات وایي چې تی خوړې شي بخپل. یو کس تاسو کړی چې یو سړی دی هغه په تیر وخت ډیر مزونه قضا شوی دی، لیکن هغه ته بالکل دا پته نشته چې مان دومره مزونه قضا شوی نه، د ورځې پته لګي دی بس کوي. نو دا خو ته پته ده چې مان مزونه قضا شوی، خو صحیح تعداد او تاریخ نه معلوم. داغه طریقه دا ده چې دا مزونه قضا راړل شروع کی، او داغه طریقه دا ده علما وایي چې مثلا د ماسپخین وخت شي یا د ماسپخین وخت نه دی بل وخت دی هغه کې قضا مسکیږي، نه دی وایي چې ډومبه د ماسپخین قضا شوی مزدا کوم، ډومبه د مازیګر قضا شوی مزدا کوم، او چې بیا سبا کې نو بیا هم وایي چې ډومبه د ماسپخین قضا شوی مزدا تر دغه تر اخره پورې ته سوچې د زړه مطمئن نی په دې خبره چې اوس باغه مزونه پوره شوي نو تر هغه پورې دی کوي. یو کس وایي چې یو بوډا عمر رسیده سړی د خپل خزې د فوت کېدو نه پس یا د هغې په موجودګۍ کې بل واده کولی شي او کنه، او بل واده کولی شي. دا د خلکو غلط رسم دی چې فلان کې شرمېږي نه وګورو ته د 15 کالو شو د 15 کالو شو بل واده یو، نو دا غلطی خبرې دي، د دین خلاف خبرې دي. سړی ته اجازه شته خو د خزې په رضا او صلاح باندې په زور نه. مثلا چې کومه خزه دته منتخب شوی دا هغه مور او پلار په زور باندې د پیسو والا دی دته ور کوي، دا غي صلاح نه ده، دا نکاح ناجایز. او کچره هغه خپل خوخره داغه او زده قبلوم بیا کول شي، بیا د عمر حس دغه نشته. دا غلطی خبرې دي چې دی بوډا سره دا نه جوړي، دا پلان کې دا ډنګړې د جنې خپل خوخه چې هغه په خپل دا بوډا قبلای نو نکاح وسره کوي. یو کس وایي چې موبایل فون کې تلاوت کول جایز دي کنه جایز دي، لیکن قرآن پاک کې چې کوم اجر او ثواب ده مصحف کې هغه پدې کې نشته، البته تلاوت اجر ده. یو کس وایي چې صدقه فطر سړی خپل پلار ته نیکته ورکول شي او کنه، پلار او نیکته صدقه فطر نشي ورکول، زویتا لورتا نوسیتا کړوسیتا تر لاندې پورې صدقه فطر سرسایه نشي ورکول. دغه سه پلار تا مور تا نیانی کتا د نیانی که مور پلار تا غي د نشي ورکول. او بل تاسو کړی دی چې یو سړی هغه ډیرو کسانو ته پیسې مخکې نه ورکې، د ورکولو نه پسې بیا نیت وکړو چې دا صدقه فطر سرسایه شو، دا کیږي کنه دا نه کیږي. دا خو مثال دی چې و بوډۍ و د الله په نامه یې سنو ورکړي، سپیرالو د شکور نه روټۍ تختول ویزه د الله په نامه شو، دا داسې نه کیږي، مخکې نه به نیت کې ورکړي.